نه زما بچی بې ګناه نو ماته د مودی راکړي. آیا که دا ګورمنټ وجلې په غلطي ماته سریټن ثبوت راکړي خیر دی، زه دا بچی بخم. دا خو څه کې چې زه ځانم بخم، ځکه زه بیا غدار یم. ماته په دې دنیا په دې ملک کې د اوسېدو څه ضرورت او د ژوند څه ضرورت نشته دی. تاسو واقعي دلته سنیچنګ شوی او د هغې څه اف آی آر شوی؟ نه دا خو بعد کې موږ ته وویلو که نه چې ما سره سنیچنګ شوی وه. هغه هم هغه تحقیق کوو لګیا چې واقعي دا سنیچنګ شوی او نه و شوی. اور لیکن بهرحال څه نه څه ایشو شوی ده چې ډاکټر صاحب روته ده بار اور بیا هغه سره هاتاپایي کړې ده. خو بهرحال اټس ناٹ شور چې هی واز a snatcher or not. No. ای څنګه دس پیو کو چې دې ایله شافو دې مخنه په دې بل ور دا دزوال نو بس دې لګېدل سرجی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو مرګرو د نن 3 ورځې وړاندې د رحمان بابا تاڼې په حدود عثمانیه ټاون کې یو ځوان زلمی الګ وجل شوی. پولیس د قتل خبره د فیملی نه تقریبا 5-6 غنټې پټه ساتلې وه. دا الګ چا وجلی وجوهات سو پولیس ولې خبره پټه کړې وه اوسه پورې دی کې د چا خلاف اف آی آر شوی دی او د پولیس افسرانو د حوالې سره څه بیان دی. دا ټول تفصیل تاسو له دې رپورټ کې درکوم، ضروري وګورئ. اول خو د ټولو نه هر څه زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ د غریبو خلکو یو اواز اوچتوئ، تاسو زموږ تپوس کوئ. ډېره مننه ستاسو د راتلو. په دې شپه ګرمي ډېره زیاته وه. زما دا رونه او زموږ دا ګاونډیان 15-14 کسان موږ په دې ډاک کې ناست وو. د ګرمۍ د وجې نه 1:30 بجې پورې دوی ناست وو. د 1:30 نه بعد د تیمور اور پیکو کې د زما د ورور ته وي چې وروره د بلال کالونۍ ته ځو. هغه هلک نامه مانه بار بار هېرېږي، خدای شته خپل ټینشن کې وي لکه ذهني دغه وي. نو هغه له به لاړ شو، دا ګنټه نیمه به هغه سره ارام وکړو تر څو پورې به دې ګرمۍ له موږ ناست یو. خو چونکې زه دوی 1:30 بجې دې ځای نه روان شو. د دې نه مخکې د دې ډاکټر نوم څه شی دی ما ته خو نوم نه راځي، البته نادر او لا دې ورور نه چېرته شوکه شوې ده 12 بجې چې 12 بجې ته شوکه شوې ده. نو دوی تلي دي فیارې کړی دی رحمان بابا تاڼه کې. د رحمان بابا تاڼې نه واپس راغلي، خو خیر په حکم 2 بجې د دوی خپلو کې د ډاکټر کور کې ناست دی. زما د ورونه دوی د کور په لاره تېرېږي. یو مې ورور دی، یو مرګري ځای ته روانو. جی یو مې ورور دی، خو دا بل مې ورور دی ځکه چې زما ګاونډي دی، زما د محلې بچی دی، دی زما بچی دی. نو دوی ورپسې راوتي، لا د سپو په غپار لا د دوی په خبرو باندې خو دوی راوتي دي او دوی په اواز کړی چې تاسو زموږ نه شوکه کړي، زموږ په تاسو شک دی. نو دوی به ورسره باس مباحثه کړي. نو د نادر شاته ډاکټر مخې ته ولاړ دی او دا بل ورور شاته ولاړ دی. نو په دې ګرمېدو کې ډاکټر د مخامخ نه فایر کړی دی. د دې خلکو د خولې خبرې زه خو خپله نه وم، ځکه زه په کور ودوم. نو زه ستا ته څه لویم چې او دا کنفرم ده، خو د خلکو د یو بل نه موږ سور لګي او د ورور د شاته نه زما دا ورور ویشتی دی. نو بس دغه شان ویشتل شوي دي. تاسو بیا نه وایي خبر کړی دغه ویشتل چې شوي، تاسو ته بیا څه ټایم څنګه اطلاع راغله؟ ما ته اطلاع داسې راغله چې زه بانګونو سره پاسېږم په دې شپه باندې 20 کم 4 لا په کم 4 دوی ما ته کال وکړو. سب انسپکټر حسن علي خانه ما ته کال وکړو، وایي ته صاحب شاه خبرې کوې؟ ما ورته جي. وایي د هنرشاه ورور یې؟ ما ورته جي. تاسو څوک خبرې کوئ؟ زه د رحمان بابا تاڼې نه سب انسپکټر حسن علي خان خبرې کوم. ستا ورور په خپه باندې لګېدلی دی، دا زخمي دی او تاسو د پسې بیا راشئ. نو ما خدای شته دا سوچ وکړو دلته 2-3 هلکان په دې خپو مو باندې پولیس مې کېدای شي زما د ورور کې څه چل وي په خپه باندې ویشتې معمولي دی. زه دوی سره په نګرانۍ کې دی. نو زه لږ تسلي وم ځکه ګورمنټ دی، نو بس ته خو زما دفاع کوونکې. خو بهرحال چې کله زه سحر مونځ شو نو ما دوی پسې کال وکړو. ما سرجي تاسو ما په دې پوه کړئ چې زما دا ورور چا ویشتی دی، کوم ځای کې لګېدلی، آیا د دې څه اف آی آر څه بیان څه شته که نه؟ نو ده ما ته په جواب کې ډېر یو سپک الفاظ باندې لکه جوابي کاروي ما سره وکړه. نو آیا ما هغه ټیم کې 2 خاطره وکړو. یو خو ما دا خاطره وکړو چې زما ورور د پولیس په حلقه کې دی، دوی سره په نگرانۍ کې دی، که زه د تسویم نو کېدای شي چې زما دې بچي ته نور نقصان ورسیږي. او بل ما دا سوچم الله په سر ولاړ دی، ما دا سوچم وکړو چې دا ګورمنټ ته وردي ده، که زه دته سپکه خبره کوم نو دا زه ټولې وردۍ ته او ټول ګورمنټ او ټول ادارو ته سپکه خبره کوم.
نو ما په دې وجه ډېر سخت ناکام وکړو. نو چې کله د ده نه یو 20 منټه بعد ما پسې ډاکټر کال وکړو. وایي ته صاحب شاه خبرې کوې؟ ما ورته جي. وایي ښه زه د الارچ هسپتال نه خبرې کوم او ستاسو ورور په حق رسېدلی او ده پسې کپړې راوړئ. نو دغه شان ما ته د دا وینا کړې وه. په خپله کېدلې دی پهله د پولیس والا جی ما ته حسن خان خیر دی که دوی په دې کې څه شک ګڼي نو په دې کې تسلیم شته دی، په دې کې دا سرکار دی دوی د کال وړاندې خبرې م راویستې شي. نو دا خو د 3 ورځو خبره دا خو دې له څه ټینشن نه دی، دوی روباسي که نه. بیا څه وشو چې بیا تا ته د کپړو اطلاع وشوه هسپتال نه؟ جی ما ته چې د کپړو اطلاع وشوه نو ما سره نه لکه ګورمنټ دا منلی حسن خان چې دا مونږ ویشتی دی، نه ما ته حسن علي خان دا ویلي دي چې دا پلان کې ویشتی لا پلان کې ویشتی دی. بس یو مرداره وشوه بس ختمه شوه. دا یو جانور و د حسن علي خان په سوچ کې. دا زما بچی نه و، دا یو بس نور زه څه داسې نشم ویلی که نه. نو چې کله ما خپل مړی د پوسټ مارټم نه راوړو نو ما په رنګ روډ باندې واچولو، ما احتجاج کړی دی. خو ما احتجاج د دې دپاره نه دی کړی چې زما د پبلیکسټي وشي. ما د دنیا وپېژني ولا د مثال زه د حکومت خلاف خبره وکړم او زه د لا د خاورې خلاف خبره وکړم. بیا تاسو خپل چې د هسپتال نه د کله اطلاع راله خپل مړی موچت کو په رنګ روډ باندې م کېښوستو روډ هم بلاک کو ولې؟ نو اما په دې وجه باندې بلاک کو چې چونکې زما مړی وشو، زما خو بچی دی، زما ځان دی، زما زیګر دی، ما پسې عزیز دی، ما پسې پښتو ده. زه به خلکو ته سیم چې زما مړی چا کړی دی؟ آیا دا په توره شوی، دا په بدنامه شوی، دا په اجرت شوی، دا په ټارګټ کې په څه شي شوی دی؟ ما نه خو هم سبا خلک تپوس کوي چې دوه ټایم پورې تاله پولیس جواب نه ما له تر د 10:30 بجو پورې 10:30 بجو پورې ما ته هیڅ قسم توارث نه دی معلوم. نو ما دې ته ووي چې کله ما احتجاج وکړو خدای شته ما مړی کېښو نو ما ته دغه رالو ډي اس پي صاحب رالو، ډي آر خان رالو. هغه زه بیل کړم ښه په صحیح، ښه په انسانیت، ښه په مینه محبت چې بچیا خیر دی تاسو له به ټینشن وي، دا ستاسو ټینشن زما ټینشن دی، ستاسو ټینشن زما ټینشن دی، ستا مسله څه شی ده؟ نو ما ورته جي زما 2 مسلې دي. لومبۍ مسله زما دا ده چې زما بچی مړ دی، نه یې ګورمنټ مني او نه مدعي عوامو کې شته دی. که زما بچی په غلطه چا وجلی آیا که دا د صدي سکم وجلی زی بخم صحیح شو جي؟ که نه زما بچی بې ګناهي نو ماته د مدعي راکړي. آیا که دا ګورمنټ وجلی په غلطي ماته سریټن ثبوت راکړي خیر دی زه دا بچی بخم. دا خو څه کې چې زه ځانم بخم ځکه زه بیا غدار یم. ماته په دې دنیا په دې ملک کې د اوسېدو څه ضرورت او د ژوند څه ضرورت نشته دی. نو شکر دی زه هر قسم خبرې ته هم د دې ملک دپاره تیار یم او هر قسم خدمت ته هم تیار یم. هغې نه بعد دوی بیا دویمه مطالبې تپوس وکړو. ما ته وي ښه دا مطالبه به دې حل شي، زه به تا ته 20 منټ کې کنفرم اف آی آر هم در کوم، زه به تا ته مدعي هم در کوم، ستا ډاکټر او دا بل رور نامي هغوی ویلي خو ما ته نادره وایي دا ستا مدعیان دي، دا دوی ویشتې دي، حکومت نه دی ویشتې. نو بیا ما ترې نه بله مطالبه د دې دغه وکړه د سب انسپکټر مې ترې نه دا مطالبه وکړه چې جي رور زما مړ دی، زه چاله کنځل نه کومه، ویني زما د ځیګر نه ساسي، زه چاله کنځل نه کومه. حسن علي خان نو ته ماته ولې د خور او د مور کنځل کې؟ نو ما وی دویمه مطالبه زما دا ده. هغه وی دا به زه سسپینډ کړم، زه خاص کر د ایس پی اپریشن او د ډي اس پي صاحب او د ایس پي صاحب آیا چې دا څومره ادارې دي، څومره چې په ما خفه شوي دي، الله دې د خپل د بچو د درد او د غم نه په امان کې وساتي. زه دې ټولو شکریه ادا کوم، زه دوی نه مشکور یم. ستاسو نوم دی؟ جی زما تیمور نامه جی. هنرشاه ستاسو؟ جی زما خوږ ملګری و جی، بدلارې انډیواله مو جی. او په دغه شپه باندې دلته بجلی نه و نو تاسو دواړه چېرته روان وئ؟ جی مونږ روان وو جی بلال کامنواله جی ملګري د شپې له جی دلته ګرمي و جی. نو چې مونږ روان جی د ډاکټر د کور مخې له الاګوله سازه وه چې الاګوله سازه سر جی مونږ پرې ورلو. نو دوی مونږ را ایثار کو چې دوی مونږ را ایثار کو هنرشاه سره خپل حفاظت لپاره تمانچه و جی خپل حفاظت لپاره بیا ګرځوله. نو دوی چې زمان ته راشي واخیسته زه هم ووایم چې دا ګورې چې زه ووایم سر جي نو دی لکه دې لیول ما تمانچه راکړي دی ویل چې زما خپله څه تنازه ده تاسو زما تنازه کې ګوتې مه وهئ چې تاسو تمانچه سره څه کوئ تاسو ما تمانچه اخلئ تاسو ما ولئ. نو دې کې دې یو ورور سره خبرې کوي جي مخامخ په مخامخ جي بل روډ په شاته एकदम روډ د کور راوتونه مخکې په جي لټ ووالو ای پی ال د شاته ډز کو چې ای څنګه ډز پیو کو چې دې ایله شاخو دې مخ نه په دې بل روډ را ډز وال نو بس دې لګېدل سر جي بیا تاسو اوچت چا کوي؟ جی اوچت هم کو بیا جی اسپتال لم بوتلو جی بس دې بیا اسپتال کې وفات شو جی. چا بوته اسپتال ته؟ جی رشکې والا جی جی باندې تاسو پولیس ولهم ته تاسو نه کو چې دا څه چلو ما هم د متصل خبرو کو چې دا د څه چلو مونږ روانو. نو هغوی بیا ماته ویل چې ښه تاسو شپې روان وئ لکه ډاکټر د کور مخې ته تنازه سازه مونږ ورته ویل او جی تنازه سازه چې مونږ پرې ورغلو مونږ یې ډیسار کو
او بس ناګهانه ونه کې دوی بس موږ سره خبرې واړولې چې خبرې واړولې نو دې تمانچه راکړه دې تمانچه نه ورکول د خپلې حیا نه نو بس په دې باندې یو ور کور راوتونه مخکې سرجي ډزو کې چې ډزې پیو کې چې دې بل رول را مخامخ کو سرجي به په بل رول هم ناډر سول څنګه تاسو خبر وکړه کنه چې لکه مطلب دی کې SSP اپریشن انکوایری م جوړه کړې ده تاسو اوس پورې دی کې چې پولیس کم تفتیش کړي دی یا SSP کم انکوایری کوي هغه نه مطمئن یې زه د SSP صاحب نه تر د DSP صاحب پورې زه د دې نه ښه مطمئن یم ان شاء الله وزیز دا به ما سره د انسانیت او د یو خلوص او د یو همدردۍ منډوي ځکه چې زه د دې ته الفاظو ته ګورم زما د ویډیو نه پس زما د ویډیو سره ټچ د دې زمونږ د سیب ویډیو راغلی ده زه په هغې پوره مطمئن یم سره درې ورځې وړاندې د رحمان بابا تاڼې په حدود کې یو لوار قتل شوی د هغې د فیملی وینا دا ده چې پولیس سړی مړو پولیس دې ته ډېر زیات اطلاع کړې وه بیا د چا خلاف FIR نه کېدو بیا دې روډ بلاک کو نو بیا FIR وشو د دې کیس حوالې سره څه اوسه پورې څه اپډیټس دي سر एक्चुअली दस यू शो जे डॉक्टर से खपल रोड सर रवान और इतना स्नैचिंग वशो और अगी दौरान के आगा कोर्ट लाड़ो लग टाइम पस सबार द स्पी आवाज़ रालो और साल तक दो कसान भी लाड़ो विद द वेपन्स मोटरसाइकिल के आगा जब बार हुआ तो अगी दा गुमान छो डॉक्टर से जे हमदा स्नैचर्स थी और प्रॉबली कंफर्म न था खो आगा ड्रग एडिक्ट वो प्रॉबली लेकिन बहरहाल दी के तू तकार और दी के हाथापाई शो दी हाथापाई दौरान के जदा करना डॉक्टर साहब ने आगा स्नैचर उइश्तल शो मरे को स्नैचर वो लगा बकौल द डॉक्टर से बकौल द डॉक्टर से ब्या डॉक्टर से पुलिस से इतला वेर करो जम्मू स्नैचरान दा जब कुम डॉक्टर से इतला हुआ स्नैचरान मुविश्ती दी और दराशी दवाले पुलिस रालो अपेरेंटली एकदम न पता लगी जे दस शवी दी अगी दावली दमू हाथा पाई शवे था जे कुम डॉक्टर साहब जबनी वो और दस दा बहरहाल ब्या नेक्स्ट डे दो रोड ब्लॉक को ब्या ही के खबरें और इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट आस्पेक्ट्स एक्सप्लोर शू जे दावा क्या दस शे वो बहरहाल डॉक्टर साहब बजिद वजद ही इज़ अ स्नैचर लेकिन ह्यूमनली और अगर नेचुरली हो गई स्नैचिंग बल जी कुम्भी आ स्नैचिंग कई और एकदम ऊजी हो बहरहाल दी हवाले से हमू 100% तहकीक को लग गया FIR दर्ज दा और इंशाल्लाह देर ज़र द जिचा दा वारदात कड़ा दा और दा कस विश्ते दा वो देर ज़र कानून पर गिरफ्त की भी लेकिन द्वाड़ा मुलजिमान च कम दी फरार दी सर जी हाँ दे के چې کم ډاکټر صاحب خبره کم ده دا خلکو چاوکړه پولیس ته سره چې وی چې موږ شک دا چې سنیچینګ داسې واقعي دلته سنیچینګ شوی دا غي FIR شو نه دا خو بات کې متویلو کنه چې ما سره سنیچینګ شوی هغه هم تحقیق کولګي چې واقعي دا سنیچینګ شوی نو شوی اور لیکن بهرحال سنه ایشو شوی دا چې ډاکټر صاحب روته دا بار اور بیا غو سره هاته پای کړه دا خو بهرحال اټس ناٹ شور چې هی واز ا سنیچر اور ناٹ نو لیکن دا به تحقیق نه پته لګي لیکن دا یو فیکٹ دا چې هغه سره پسټل وو اور دو کسان ګرانو مرګرو د رحمان بابا تاڼې په حدود کې چې کم لوار قتل شوی د هغې حوالې سره تاسو د هغې د فیملی خبرې مو اورېدې د SSP اپریشن خبرې مو اورېدې د SSP اپریشن وینا دا ده چې په دې کې به باقاعده انکوایري کیږي او خبره به حقیقت ته رسي الله دې وکړي چې د انکوایري په خیر سره سرته ورسي